فوټ راشي چې زموږ تقریبا 45 فوټ ولا هغه دا جی 3 فوټ پورې قدم واغسته چې کوم خبره راځي څو سینه مونږ خوشي دا بلار شي چې کوم درې چټای لګو کنه درې دا لارون دا هم لا شي الته لګا ونه نه ونه برای تو څه راځي کوي او دا وجود تاسو حساب کوي 45 اراضی په حساب کوي اراضی هم پورا او هغه نه خیر بیا ډیر زیات نو دا یو ډیر خپل مستفید د خبره دا به جوړ دا کړی چې دا چې ترې به یې پالي دا مستفید راځي شاته ورسره تاسو کانټین نه وری دا به کوم دغه وځي دا سیمون خانه شاته دا ټول کې او دا لار نه د کانټین نه برابر سیمون خانه ته نه د کانټین نه کافي دغه په خپل ځای پاتې شي صحیح دی اوس دا په کوم ځای دا هغه دا او د دې باندې په کوم ځای حاضر دی په بخاری شي او د ټلیفون بیا راځي دا د تدبیر ورغسي دی پولی په بخاری پټي ورغسي سره پوری بدل سره پوری دا چې دلته په څه څو او د اعتماد ګوري مقامه ډیر دا پوری بدل هغه څنګه وځي ملګری ټول کېنئ مخې ته راځئ کسان مخې ته راځئ دې بله مخې ته کېنئ کسان ټول کېنئ طالبان ځای باندې کېنئ مخې ته کېنئ ټول نو خبرې ټول کېنئ ښه ټول کېنئ لږ مخې ته راځئ ټول کېنئ ملګري کېنئ ښه ګلاب کېنئ الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما عزتمندو اجتماع د دین یو حیثیت لري د زمونږه د جمعي مز او د انفرادي مز ځان مز د اجتماعي مز کې 15 درجې 20 درجې ثواب ډېرېږي یا د جمعي مز هغه رب العزت مشروع کړې ده چې د علاقې خلک ټول راجمع شي هغې کې مونږه جوړ ناجوړه ښه او بد مونږه معلومولو شو دغسې د اخترونو کې اجتماعي هغې کې اجتماعیت وي پوره کال کې 2 ورځې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مقرر کړي
هغې کې د علاقې حال معلومیږي. دغسې یو اجتماعي د ټول بین الاقوامي اجتماع وي، د هر ملک نه هر مسلمان څومره چې الله چاله طاقت ورکړي حرمینو ته ځي، عرفات ته ځي، هغې کې یو اجتماعیت وي، د هر مسلمان د بل مسلمان په درد او په تکلیف باندې کوي. د اجتماعګانو یو خصوصي منصب وي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حدیث دی چې د اختر مونځ راځي نو یو لار باندې به راځي او بیا ځي نو په بله لار باندې ځي. هغې کې یو خو ګڼ حکم ذکر کوي، د اجتماعیت ګڼوالي کثرت دا په کفارو باندې روب جوړېږي او مسلمانانو کې مینه او اتحاد پیدا کېږي. داسې ډېر فواید دي. د احمد علي لاهوري رحمت الله علیه کال کې اجتماع به یې کول. هغه کال کې اجتماع کې علما به راغوښته او په هغې کې یو مولانا حسین علي رحمت الله علیه به هغه راغوښته. هغې به دا فرمایله چې زه د علما را بلم، د علماو بیانونو باندې د عوام اصلاح وشي. مولانا حسین علي رحمت الله علیه دعوت ورکوم په دې باندې چې د علماو اصلاح وشي. زمونږ د اجتماع لوی مقصد چې دا هدایت الله را لېږلی دی، موږ له الله نصیبه کړي او دا هدایت عام شي. یو وخت داسې و چې په دې خطه باندې یو داسې داعي د هغه د ایمان داعي یقینا نه و چې هغه ایمان منجي وي د جهنم نه او رسونکي د جنت وي. داسې داعي ونه الله احسان وکړه، الله مهرباني وکړه. په دې خطه کې حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه الله پیدا کړه. هغې د مکې مکرمې غوندې هغه ډېر عبادتونه چې بدلېږي، یو مونځ په لکونو باندې بدلېږي. هغه عبادت هغه ځای کې غوره نه کړه چې د خپل د قوم اصلاح دپاره دلته راغلی، ملا یې وتاړه، محنت یې وکړه، مجاهده یې وکړه. د هغې د مجاهدې په وجه باندې لکونه کروڑونه خلک الله د هغه ایمان داویدار جوړ کړي چې هغه ایمان یقینا سړی د جهنم نه خلاص دی او جنت ته بیایي. نو که تاسو د هغه یو کس د فکر سوچ دې حد ته رسېدلی، که هغسې الله رب العزت یو زرم غوندې سلمه زرم حصه اخلاص الله مونږ کې پیدا کړ، نو دې تربیت اجتماع نه تاسو ځای په ځای به ځئ، نو هر ځای کې خپله خپله علاقو کې اجتماعګانې به کوئ، توحید د سنت مسله به عام کوئ، د راهنمایي به وشي. نو د اجتماع کې لوی مقصد د هدایت دی چې هدایت عام شي. دې مقاصدو لپاره زموږ امیر محترم حفظه الله د اول د شاپور نه اجتماع بنیادی کړ او بیا کالوخان کې اجتماعګانې وشوې او بیا زموږ د مرکز د توحید کې اجتماع وشوه. کال په کال الله ډېری او الله دې مزید ډېر کړي او دا اجتماع الله زموږ د هدایت دپاره، د عوامو د هدایت دپاره الله د اتفاق د اتحاد دپاره ذریعه وګرځوي. ښه په مینه او اخلاص باندې د کوم خلک چې هغوی اوچت مقصد نه لري، کوم اوچت مقصد الله مونږ ته نصیب کړی د انبیا علیهم السلام میشن د توحید د رب العزت او سنت د پیغمبر خورول. نو بعضې خلک چې هغوی خاصه مقصد نه لري دنیایي مقاصدو دپاره، هغوی دومره منډې وایي، کوشش کوي، محنت کوي، چېرته نوکري میلاو شي او چېرته چاپلوسي ورته میلاو شي. نو زمونږ دا لوی مقصد دی، لوی مقصد دپاره دې اجتماع دپاره څومره چې کیدی شي تعاون پکار دی، محنت یې پکار دی. الله رب العزت نه دعاګانې غوښتل پکار دي په دې روزو کې چې دا اجتماع زمونږ خیر عافیت باندې الله سرته ورسوي او د ټولو مسلمانانو دپاره یو رهنمایي دپاره الله ذریعت وکړي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. محترم حاضرینو،
نن منګه د سالانه اجتماع 2021 د هغې د خدماتو، د هغې د انتظاماتو، د هغې دپاره د پنډال جوړولو، د هغې دپاره د سټیج د جوړولو او نورو انتظاماتو دپاره ملګري راغوښتي دي، دعوت ورکړی دی. په هغې کې د باجوړ ملګري، د سوات ملګري، د پېښور او نوښار ملګري، د چارسدې ملګري او د دې صوابۍ ضلعې او د نورو ضلعو نه دا ملګري راغلي دي. هر یو خپل خدمات پیش کوي چې موږ د دې اجتماع په کار کې خدمت کوو، تعاون کوو، ملګرتیا کوو، د لاسو خپو ځان کړو، مالی تعاون کوو. نو دا ملګري او د هغې دپاره بیا کمیټۍ جوړې شوي دي د هر یو کار دپاره جدا جدا، چې هغوی به دا خدمات سرته رسوي. خو دا اجتماع موږ د څه دپاره کوو او د دې اجتماع مقصد څه دی؟ د اجتماع مقصد هغه دا دی چې توحید او سنت په دنیا کې خور شي، د الله وحدانیت هغه خلک ومني، خلک الله ته گردن نهاد شي او د الله د دین سره د خلکو تعلق جوړ شي. دویم دا چې معاشرتي زندگی او معاشرتي ژوند هغه برابر شي او هغه د خلکو سم شي. دریم دا چې اقتصادي طور باندې هم خلک مضبوط شي او کلک شي. او څلورم دا چې موږ په کوم ملک کې اوسیږو چې مملکت پاکستان دی، د پاکستان استحکام او د پاکستان مضبوطواله او د اسلامی ملکونو سره د دې تړون په دې باندې منګه زور لګو. په دې سلسله کې علماء کرام د ټول ملک نه د هر یوې ژبې والا هغه راځي او په خپل خپل زبان او په خپل خپل ژبه کې هغه تقاریر کوي، بیانات کوي. په دې کې پښتانه وي، په دې کې د بلوچستان وي، په دې کې د پنجاب علماء کرام او عوام ملګري وي، په دې کې د سند وي، په دې کې د نورو ځایونو وي او هغوی راځي او د دې ځاینا څه خیر او فایده ځان سره وړي. موږ هم موضوعات هر چاله جدا جدا ورکو. د دې لپاره کله چې سړی ډاکټر لځي نو ډاکټر خو د ټول بدن علاج زده کړی، خو د چا غوږ خوږېږي نو هغه له د غوږ علاج کوي، د چا سر خوږېږي هغه له د سر علاج کوي، د چا معده خرابوي هغه له د معدې علاج کوي، د چا ګیډه خرابوي هغه له د ګیډې علاج کوي. نو دا اجتماع د علاج په نیت باندې نو یو عالم لا موږ یو موضوع ورکو، هغه په هغې باندې بیان وکړي. نو که اورېدونکو کې څه کمی په هغه حیثیت باندې نو هغه پوره کړي. بل عالم لا بله موضوع ورکو نو په هغې باندې بیان وکړي، بل عالم لا بله موضوع ورکو په هغې باندې بیان وکړي. د جماعت پالیسی او د جماعت لایحه عمل هغه موضوع ما ته حواله نو زه چې کوم بیان وکړم نو هغه د جماعت پالیسی، هغه د جماعت موضوع، هغه د جماعت اصل مقصدي. پکې علماء کرام کله کله به یو داسې خبره وکړي چې هغه د هغه شخصي خبره وي، هغه د جماعت پالیسی نه وي، نو هغه د هغه پورې تړلي. ځکه هر سړي له په خولې لاس کې ایښودل، هر سړی د خپلې خبرې نه منې کول دا مشکل او ګران شي. خو زموږ د جماعت پالیسی او زموږ د جماعت اصل مقصد چې زه کوم بیان کم یا صوبایي امیر کوم بیان کی نو هغه لہذا هغه به د جماعت په ذمہ دارۍ کې لیکلی شي او نور د جماعت په ذمہ دارۍ کې به نه. البته موږ به پابندي لګو چې څوک داسې خبره ونه کړي چې هغه د پاکستان خلافي، یا داسې خبره ونه کړي چې هغه د مروت خلافي، یا داسې خبره ونه کړي چې هغه د هغه د ذات سره تعلق ساتي او هغه خپل تاو په دې ځای کې زمونږ په سټیج باندې سړی نو موږ به هغې ته څوک نه پرېږدو. دویم دا چې دا دومره انتظامات، دا خیمې، دا کانټین، دا میهمانخانه
آلتی مهمان خانه دلتی مهمان خانه دا چلول دا د یو کس دوه کار نه یو او نه یو کس دوه کولی شي. کله چې داسې یو غټه اجتماعي یو غټ پروګرامي یو غټ انتظامي نو په هغې کې خلک خپله خپله حصه هغه اچوي او هغه ټول راجمع کېږي او هغه بیا په صحیح ځایونو باندې لګي. قرآن کریم کې هم الله څنګه چې نور آیاتونو کې د عقیدې اصلاح کوي، د عمل اصلاح کوي، د معاشرې اصلاح کوي، ورسره ترغیب الانفاق ځای په ځای باندې راځي. دا ترغیب الانفاق یو زکات دی، هغه خو فرض دي په خلکو باندې، هغه به لازمن ورکوي. خو یو انفاقي چې د ځان نه زیاتي کي او هغه ولګوي نو ملګري دا هم کوي او په دې کې تعاون او ملګرتیا کوي. د هغې دپاره موږ یو کمیټي یو منظمه جوړه کړي، هغې ته هغه پیسې جمع کېږي او هغه لګېږي. موږ به انشاءالله د هغې دپاره دا انتظام کړی دی چې کوم ملګري تعاون او ملګرتیا کوي، مالی تعاون کوي، د هغې دپاره هم کمیټي ده. د بهر نه کوم ملګري د نورو کلو نه امداد کوي نو هغه به دا نه چې یو تن له ورکړي یا دوه تنو له ورکړي، بلکې هغه به زمونږ کمیټۍ ته راغونډېږي او د کمیټۍ په لاس باندې به هغه لګي. څه کالې موږ دا پروګرام کړی دی چې انشاءالله دې ځای به سټیج وي او تر هغه سره پورې دا ټول به د اجتماع میداني، دا به ډېر ښکلی مستطیل میداني او چې دې ځای کې څوک ناست وي او ګوري نو اثر ته به ورته ټول ښکاري او د هغه سر نه چې ګوري نو دا ځای به ورته انشاءالله ښکاري. په منځ منځ کې زموږ اراده ده چې موږ پکې سکرینونه ولګوو او چې هلته څوک ناست وي نو هغه ته به داسې ښکاري لکه دې ځای چې څوک ناست وي هغه ته ښکاري. چار چاپېره دا ټول عزیزان دي، رشته دار دي، خپلوان دي، دا یې پټي دي، د هغې ځمکې دي، هېڅ پابندي نشته. کوم ځای کې چې څوک خیمه لګوي، کوم ځای کې څوک ځان له انتظام کوي نو هغې کوي او زموږ کلیواله هغې د ټولو خدمت کوي. هغې په دې خوشحالېږي چې دا اجتماع په دې پنجپیر کې څنګه چې الله مکه مکرمه اوله بیت وضع للناس جوړ کړی نو اوله بیت یې ورته ویلې نو بیا ثاني او ثالث او رابع او داسې ورپسې بیا جوړېږي. الله پنجپیر هم یو ځای جوړ کړی دی چې دې ته خلک راځي، کله د قرآن کریم د درس افتتاحي نو کله اختتامي، کله د بخاري افتتاحي نو کله اختتامي، کله اجتماعي نو کله ماهانه درسي او خلک را رواني او دې کلي کې د دې کلي په خاوره د دې کلي په لارو ای قدمونه ږدي. د دې کلي والاو دا هم خوش قسمتی ده کہ دے ذات دینی خلق را روانی. اب میں ویڈیو کے وساطت سے پنجاب اور دیگر اضلاع کے احباب سے مخاطب ہوں. ہم نے آج اجتماع کے میدان کا افتتاح کر لیا اور انشاءاللہ اس سال اجتماع دوسرے سالوں کے نسبت زیادہ ہوگی، بڑی ہوگی. بہت سارے لوگ آئیں گے اور خصوصاً پنجاب کے احباب، پنجاب کے دوست، پنجاب کے علماء، پنجاب کے عوام وہ بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی خلوص سے توحید و سنت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. میرے ساتھ پنجاب سے بہت سارے لوگوں، بہت سارے علماء، بہت سارے عوام کے رابطے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جوک در جوک اس سال انشاءاللہ اجتماع میں شریک ہوں گے. یہ اجتماع صرف پٹھانوں کی نہیں، یہ اجتماع سارے موحدین کی ہے اور انشاءاللہ سارے موحدین اس اجتماع میں شرکت کریں گے. انشاءاللہ ہمارا ترتیب ایسا ہوگا کہ ایک بیان پشتو میں ہوگا، دوسرا بیان اردو میں ہوگا. میرے بیانات میں بھی ایک بیان اردو میں ہوگی، دوسرا بیان پشتو میں ہوگا تاکہ ان احباب کا بھی اس میں حصہ ہے اور وہ بھی یہاں سے کچھ لے کے واپس جائیں. انشاءاللہ ہم سارے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے. خصوصاً پنجاب سے جو ساتھی آتے ہیں تو میں آپ سب پٹھان بھائیوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے مہمان سمجھ کے ان کا احترام اور قدر کیجیے اور ان کا خیال رکھیں. وہ ہمارے مہمان ہوں گے، ہم ان کا خیال رکھیں گے اور انشاءاللہ
اس سال پنجاب کے رفقا بڑے شوق اور محبت سے آئیں گے. آپ دیکھیں وحدت المدارس کے اجلاسوں میں پنجاب کے احباب بڑے شوق اور محبت سے آئے تھے، اور اب بھی وہ ہر وقت ہر بار مجھے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں بلائیں گے ہم انشاءاللہ لبیک کہیں گے. اس اجتماع کے لیے ہم نے مختلف کمیٹیاں بنائی ہے. مالی کمیٹی علیحدہ ہے، انتظامی کمیٹی علیحدہ ہے، کینٹین کی کمیٹی علیحدہ ہے، مہمان خانی کی کمیٹی علیحدہ ہے. تو مالی تعاون میں ہمارے رفقا ہمارے احباب جو تعاون کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے، اور انشاءاللہ اپنے پیج پہ ابو الیمان محمد طیب کے نام سے جو جماعت کا پیج چل رہا ہے اس پہ انشاءاللہ ہم نمبر بھی دیں گے. کوئی بھی ساتھی اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ وہ تعاون بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ زمانگ دا اجتماع بخخ و ناکی خپ مینا خپ محبت بی ہر یو تن بداما فرض کوئی بزان باندی چدا زما یواز اجتماع دا او زباد دی خدمت کوم دعاو کئی چی اللہ دا اجتماع کامیاب کی. دا اللہ دا طول مخلوق دا پار دا رشد و ہدایت سبب گرزئی. اللہ دا ملک پاکستان دا استحکام دا پارا سبب گرزئی. اللہ دا مسلمانان دا اتفاق او دا اتحاد دا پارا سبب گرزئی. یو زمانگ دا ملک دے چپدی کے اس پابندی پا اجتماعاتو باندی نشتے، پا دینی کارونو باندی نشتے، پا دینی خدماتو باندی نشتے. اللہ دا ملک ہمیشہ دا پارا آباد لری، او اللہ دے ملک لا نورا ترقی ورکی. ہاں گناہونا او غلطائی منگ کے مشتے و نورو کی وومی اللہ دے گناہونا معافی منگتاو کی. دے اجتماع دعوت منگ عام ورکڑے. اس اجتماع کی دعوت ہم نے عام دیا ہے. سارے پنجاب والوں کو میرے طرف سے اس اجتماع میں شرکت کی دعوت ہے. سارے کے پی کے والوں کو، سارے سندھ والوں کو، سارے بلوچستان والوں کو میرے طرف سے دعوت ہے. انشاءاللہ دا ٹول برازی او دی کی با شرکت کئی. ٹول دے اللہ پا خیر خیریت راولی او پا خیر خیریت دے اللہ بیا بوزی او پا دی کی خپ خلوص او پا مین باند محنتو کئی. چاچے محنتو کا اللہ دے غیل سلور کی. زمان بازی مرگری بیماران دی دعاو کئی چی اللہ غیل شفائی کاملہ ورکی. بازی مرگری دی چپائی باندی سحوادث راغلی دی اللہ دے اغا حوادث ختم کی، او اللہ دے غیلہ مالی حیثیت امخ کی او دنیاوی حیثیت دے اللہ خکی، بدنی حیثیت دے اللہ خکی، او اللہ دے مصیبتون او تکلیفون پامان کی. او دا اجتماع دے اللہ پا خی طریقے باندے سر تورا سئی، او اللہ دے منگ طول را توفیق او طاقت را کی چھ منگ صحیح خدمتو کو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وسلم.